हेलो अस्सलाम वालेकुम زم امجد خان ډاکټر چک یوټیوب چینل سره نه په یو نوې ټاپک یو نوې ویډیو سره تاسو په خدمت کې حاضر شوم امید ساتم چې تاسو به زما زړې ویډیوګانې ټول خوښ شي او ټول هم کتلې او د خلکو ریسپانس نه راته هم پته لګیږي څنګه یو دوستانو تاسو خیې چې ټیک ټاک یې دوه درې کسانو راته مرګره ته درې ځله ویلې چې یو داسې ټاپک باندې جوړه کړه چې موږ ته پته لګیږي بچونه چې دا نر دی که دا ښځه ده چې دا لکه چرګه ده یا چرګ دی نو ما خو دا ویډیو لږ لیټ جوړوله خو چونکې بس اوس الریډي ما سره بچي مو وې او دغه مو پکې پېښ شول نو بس خلکو مجبوره کړم نو په دې ویډیو جوړولو باندې په دې ویډیو کې به تاسو ضرور ښیم چې د چرګې بچي راوځي پېښ نو هغې کې به موږ ته څنګه پته لګي چې دې کې نران ډېر دي او که دې کې ښځې ډېرې دي نو نن به زه تاسو ته د نر او د ښځې درې مین نشانیانې درته ښیم نو هغې نه به تاسو ته پته لګي چې آیا دا نر دی که دا ښځه ده پوه شئ دا یو چرګوټی اوس ما رانیولی دی او د دې تاسو ته پهله د وزرو پوزیشن ښیم چې د دې دا وزرې تاسو وګورئ یو منټ دا وګورئ دا چې وزرو پوزیشن یې داسې وي پوه شئ اواز یې داسې وي او چې کله دا تاسو داسې الټه کوئ داسې دا سر روچتئ پوه شئ دا اوس سر نه روچتئ مکمل نه روچتئ لږ سر روچتئ صحیح د دې مطلب چې دا دی دا فیمیل ده دا ښځه ده صحیح شو د دې یو دا نشاني شوله یو د دې وزر دا نشاني شو دا وزر وګورئ چې دا پوزیشن کې دي د دې دا لکۍ هم راوتو کې ده پوه شولي ښه جي دا اوس وګورئ دا اوس ما یو بل بچی ونیولو د دې نه پهله چې کوم و هغه و یو فیمیل پېښولې ښځه وه لکه چرګه وه پېښولې دا اوس ما یو بل بچی رانیولی دی د دې پهله د وزرو پوزیشن ته وګورئ چې د دې وزرې په داسې پوزیشن کې وي نو دا به چرګ وي دا به لکه میل خیږي پېښولې جي سړی چې ورته کم وایي د دې وګوره د دې لکۍ وه نشته را فلحال صحیح دی بالکل د دې نه د دې لیټ روزي چې کمې چرګې وي د هغې پهله روزي د دې د وزر دا پوزیشن هم وګورئ دا د میل نشانې ده او اوس درته بیل میل نشانې چې کومه درېیم نمبر ده درېیمه نشاني دا ده د دې چې دا موږ داسې ونیولو ګوره دا سر روچتئ دا وګورئ دا خیال دی دا سر روچتئ لګیا دي دا چې کله داسې سر روچتئ نو پوه شه دا دی سړی دا دی چرګ صحیح شو دا ګوره دا سر روچتئ لګیا دی چې سړي له الله پاک هسې طاقت د ښځې نه سیوا ورکړې دی لګیا دی خپل کوشش کوي د روچتولو صحیح شو بد درېیم دا درې دغه شو جي څلورم دغه د دې دا دی چې دا د ښځې نه زیات ایکټیو وي لکه تیز چلتا پورته خو دې خو زر او زیرا ګرځي را ګرځي د دې اواز د ښځې نه اواز نه درونی د ښځې اواز سپک راځي او د دې درون اواز راځي صحیح شو ښه جي نو دا امید ساتم چې دا به تاسو ته پته لګېدلي چې دې کې د نر بچي او د ښځې بچي څنګه پته لګي پکې پوه شوي جي دا ویډیو هغه خلکو دپاره زیات مددګار دغه کېږي ثابتېږي بعضې خلکو سره چرګ وي چرګه نه وي بعضې خلکو سره چرګ وي یا چرګه ورسره نه وي هغه چې کله دا چرګه راولي یا چرګې له بوځي نو دا به د چرګانو یو خپل یو قانون غوندې دی پېښ یو اصول غوندې جوړ شوي دي چې هغې دواړه خپلو کې به دا دغه کوي چېرې دا انډې به څومره راشي نو نیم بچي به ستایي نیم به زمه وځي دا د چرګانو خپل یو رولس چلي لګیا دی پېښ ولې که نه نو هغې کې بیا دا پته نه لګي چې څوک پېژني چېرې دا کې نران څوک ډېر دي که ښځې ډېرې دي نو هغې کې اکثر پکې هغه کس دوکه خوري چې کم سره علم نه وي کم سره نالج نه وي کم په دې نه پوهېږي چې کې نران ډېرې که ښځې ډېرې دي په کولنګیانو کې خو تاسو ته پته ده پوه شوې که نه چې نران خلک ډېر زیات خوښوي پوه شوې چې کم چرګان چې ځکه خلک یې دغه دپاره مخلي فایټ دپاره مخلي جنګولو دپاره مخلي نسل سیوا کولو دپاره مخلي پکې نو د چرګې دومره د غم نه څومره چې د چرګې اهمیت زیات دي دا ګوره دا اوس نر دی دا لاس نه څومره زور کوي لګیا د وځي او فیمیل دومره زور نه کوي پوه شوئ جي نو امید ساتم چې انشاءالله ستاسو به دا ویډیو خوښه شي او زما چینل یاد سره سبسکرایب کوئ لایک کوئ ویډیو او شیر کوئ جي او د ځان ډېر خیال ساتئ السلام علیکم